بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما عزت مندو د رمضان المبارک په دې اخیری عشره کې یو حکم د احکاماتو د رمضان نه هغه اعتکاف دی. اعتکاف دا ویلی کی هو المکث فی المسجد مع نیت الصوم. دا ایساریدل دی په مسجد کې سره د روجې نه په نیت د عبادت باندې. بیا اعتکاف نظر اعتکاف هم وي، سنت هم وي او نفل هم وي. نظر اعتکاف هغه وي چې د کوم موږ منښته کړي وي که یاره زما دا پلان کې کار وشو نو زه به یوه ورځ، دو ورځې، درې ورځې، هر څومره چې څوک ومني زه به دومره اعتکاف کوم، نو دغه اعتکاف واجب وي. دویم نفل اعتکاف وي. نفل اعتکاف دپاره روژه هم لازمي نه ده او پوره ورځ او شپه دا ورله هم لازمي نه ده، بلکې هر څومره ټیم چې یو سړی جومات ته وردننه شو د اعتکاف نیت یې وکړو نو د معتکف شمارلی کیږي. دریم دی سنت اعتکاف. نو سنت اعتکاف دا د رمضان المبارک په اخیری عشره کې وي او دا اعتکاف چې دی حضور صلی الله علیه وسلم همیشه دا اعتکاف کړی. کله پوره میاشت پکې هم راغلی چې پوره میاشت اعتکاف یې کړی. دغه رنګې د 20 ورځو یې هم کړی او د 10 ورځو یې هم کړی. حضرت عایشه بیوی رضی الله عنها فرمایي چې د نبی علیه السلام نه یو ځل اعتکاف پاتې شو د سفر د وجې نه، نو پر روان کال باندې بیا 20 ورځې اعتکاف کړی او د اعتکاف فضایل ډیر شی په احادیث مبارکو کې راغلي. یو حدیث مبارک کې دی څوک چې یو ورځ اعتکاف وکړي د پاره د رضامندۍ د الله تعالی چې خدای به زمانه رضا شي، نو جعل الله بینه و بین النار 3 خنادق. الله تعالی د دو د جهنم په منځ کې د دو د اور په منځ کې د 3 خندقونو مرې هغه بعد لرېوالی راولي. 3 خندقه د یوې ورځې په اعتکاف سره د دوزخ نه جهنم نه هغه لرې شي او یو خندق فاصله چې ده دا دومره ده لکه د اسمان او د ځمکې ترمنځ فاصله چې ده. دغه رنګې حدیث مبارک کې راځي چې څوک د رمضان المبارک په دې اخیری عشره کې اعتکاف وکړي نو دا د 2 حجونو د 2 عمرو برابر دی. بیا د اعتکاف نور ډیر شی مسائل. اول خدا چې د اعتکاف د ناستې طریقه او د ناستې هغه وخت دا څه دی. نو د ناستې وخت د دې چې دی نو دا هغه د 20مې روژې د ماښام بانګ غروب افتاب چې وي چې دا په تا باندې په مسجد کې راشي چې په کوم مسجد کې ته اعتکاف کې نو چې د نور پریوتلو نه مخکې تا هغې مسجد ته تللی چې نور پریواته په تا باندې په دغې مسجد کې راشي او بیا به دا وي تر کوم وخته پورې نو چې تر کومې پورې د اختر اعلان نه دی شوی. که د اختر اعلان وشو په 29 رمضان باندې یعنی روژې میاشت ټوله د 29 تیره شوه نو چې څه وخت اعلان وشو د اختر نو اعتکاف دې سر ته ورسید او واپس دې نه کور ته راتللی شي بیا. او که نه روژې دا میاشت دا د 30 وه نو بیا هغه اخیری 30مه ورځ چې کومه وي نو چې د هغې روژه ته په خپل مسجد کې ماته کې په کوم ځای کې چې اعتکاف دې کړی هلته یې ماته کې
نو د هغې نه بعد بیا کور ته راتللی شي ستا اعتکاف دا پوره شو. عام طور دا شمسي ورځې شپې کلونه میاشتې چې وي موږ چې وایو جنوري فروری مارچ اپریل دا نو د دې تاریخ بدلیږي د شپې په 12 بجې باندې خو اسلامي تاریخ چې دی نو دا د ماښام سره بدلیږي چې نور پریوزي نو باس نوې تاریخ شروع شي او نور چې لا نوي پریوتلی نو دغه زوړ تاریخ چلیږي نو چې نور پریوتلو نو د شلمې روژې باندې د شلمې روژې باندې چې کله د ماښام بانګې وي نور پریوتلو نو 21مه ورځ شروع شوه نو چې دغه 21مه ورځ شروع کیږي نو چې دا ستا په هغې خپل خاص مسجد کې وي چې تا هغې خپل اعتکاف ځای ته هغه ور رسېدلی بیا په دې اخري چې د ما وي چې اعلان وشو نو چې اعلان وشو نو د هغې ټیم نه د اختر میاشت شروع شوه د رمضان میاشت هغه ختمه شوه نو هغه اخري عشره چې ستا وه هغه ورسره ختمه شوه. دغه رنګې بیا دا یو خبره د موږ عام طور په جوماتونو کې چې اعتکاف کوو نو پردې ځان له لګو دغه رنګې په کور کې زنانه اعتکاف کوي نو په یو کمره کې ځان له پرده لګوي نو دا پرده چې ده دا لازمي نه ده چې خامخا به ته پرده لګې په هغې پردې ځای کې به ته دننه یې نه په هغه ټول مسجد کې په هر ځای کې ته ناسته ولاړه ملاسته خپل عبادت هر څه کولی شي او دا پرده صرف د دې دپاره یي چې یو یکسویي تا ته حاصلی او پرده د دې دپاره یي چې ته څه ټایم کې آرام کې او نور خلق مانځله یا ځان نفل منسو کوي یا تلاوت کوي یا نور عبادات کوي نو چې ته یو طرف ته آرام کې نو چې په پرده کې خپل آرام کې چې د بل چا عبادت هغې کې څه خلل نه راځي نو دا پرده د دغې دپاره وي که چېرې چا پرده ونه لګوله نو په دې سره د اعتکاف خرابېږي نه یعنې دا پرده څه لازمي نه ده په دې کې. بل څیز نیت د اعتکاف نیت نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد زه نیت کوم د سنت اعتکاف تر کومې پورې چې زه په دې مسجد کې یم نو که په عربۍ دې دا الفاظ په ژبه باندې ووي که په عربۍ دې ونه وي په پښتو کې دې وي یا په بله ژبه کې دې وي هم صحیح او که د سره په ژبه دې هم ونه وي په زړه کې دې دغه نیت و چې زه اعتکاف له دې مسجد ته راغلی یم نو دقه هم کافي ده. نیت اصل کې وي د زړه د ژبې دا وینا چې وي د ژبې دغه کلمات چې موږ ادا کوو که په عربۍ کې که په نورو الفاظو کې نو دا صرف د زړه د هغې ارادې نه په الفاظو سره تعبیر کوو که دې په الفاظو سره تعبیر په ژبه ونه کو نو هم لازمي نه ده بلکې د زړه نیت دقه نیت وي دقه هم کافي وي او که په ژبه چا ووي نو بده خبره نه ده ښه خبره ده د زړه د هغې نیت ښه تصدیق یې وکړو په خپله ژبه باندې هم. بل سنت اعتکاف دا 10 ورځې دي د دې دپاره شرایط چې دي نو یو خو دا چې دا اعتکاف کوونکی به مسلمان وي عاقل به وي او بل دی به په مسجد کې به دا اعتکاف کوي د ټولو نه اعلی اعتکاف چې دی دا په مسجد حرام کې دی. دویم نمبر اعتکاف دا په مسجد نبوي کې دی او دریم نمبر اعتکاف دا په مسجد اقصی بیت المقدس کې دی. الله تعالی دې د دغې یهودو د کفارو د دوی د پنجو نه دی الله تعالی آزاد کړي الله تعالی دې د هغه ځای مسلمانانو ته د خوشحالۍ د امن د سکون ورځ شپې هغه نصیب کړي. د دغې نه بعد بیا په هر جامع مسجد کې هر هغه مسجد چې په هغې کې جمعې لمونځ کیږي په هغې کې اعتکاف او بل په هغې مسجد کې هم اعتکاف کولی شي چې په کوم کې د جمعې لمونځ نه کیږي خو نور 15 واړه لمونځونه پکې کیږي نو په دغې کې بیا اعتکاف کول. دغه شان زنانه چې اعتکاف کوي نو دوی به د خپل خاوند نه اجازت غواړي که شادي شده زنانه ده
د خپل خاوند په اجازت باندې به اعتکاف ته کینی. بیا بعضې هغه د انسان مجبوری دي، د انسان مختلف قسمه عذرونه دي. د هغې عذرونو په بنیاد دی د دغې خپل مسجد نه چې په کوم کې اعتکاف کړی د دغې نه بار ته وتلی شي، یا زنانه چې په کومه کمره کې په کوم ځای ځان نه برابر کړی دی، نو که دې ته څه عذر پیښ شي نو دا د دغې خپل ځای نه هغه راوتلی شي. دغه عذرونه کم دي؟ نو بعضې طبعي عذرونه وي او بعضې شرعي عذرونه وي. نو که طبعي عذر دی که شرعي عذر دی د هغې په بنیاد بار ته هغې ضرورت دپاره راوتلی شي. یو ضرورت په دې کې دا چې سړي هغه لوی بول یا واړه بول د هغې حاجت پیښ شي، نو بلکل د هغې خپل مسجد نه هغه بار راتللی شي، هغه خپل ضرورت پوره کولی شي. دغه رنګې غسل پې واجب شو، نو د دغې غسل دپاره هم بار ته راوتلی شي د مسجد نه. دغه رنګې وضو یې کوله، اودس چرنام یې کول او د هغې دپاره د مسجد نه بار ته راوتلو نو هم راوتلی شي. او د خوراک څښاک دپاره هم راوتلی شي. لکه مثال په جومات کې څوک اعتکاف ته ناست دی خو د خوراک څښاک راوړلو یې څوک نشته دی، نو دی ځان له د خوراک څښاک بندوبست هم کولی شي، راتللی شي، خپل خوراک څښاک هغه وړلی شي. داسې په بعضې ځایونو کې که چېرې د اذان خانه چې کومه وي چې په کوم ځای کې اذان کېږي نو دی د مسجد نه بار جوړ کړی، خو په جومات کې لوډ سپیکر دننه به مسجد کې لګېدلی، نو په هغې کې که اذان کوي ودیږي. خو که دا اذان خانه د مسجد نه بار وه نو هغې ته هم دی د اذان کولو دپاره راوتلی شي. داسې په کوم مسجد کې چې یو سړی اعتکاف کوي هلته د جمعې مونځ نه کېدلو، خو خواته نور مسجدونه وو چې په هغې کې د جمعې مونځ وو، نو دی د جمعې د مانځه دپاره هم هلته تللی شي. خو د جمعې مانځله به ځي، خپل مونځ به کوي سره د سنتو، او بیا به واپسي د خپل مسجد ته راځي چې په کوم ځای کې د اعتکاف کوي. په لاره کې به بیا د یو سره د بل سره ایساریږي نه. بعضې خلک وایي چې یاره خبرې به پکې هم دی نه کوي، که خبرې چېرته وکړې نو مې اعتکاف مات شو. نو په خبرو سره اعتکاف نه ماتیږي. په لاره که دی ځي د چا سره روان و خبرې اترې کولې یا واپسۍ کې خبرې اترې کولې نو په دغې سره اعتکاف خرابیږي نه. خو که دی د جمعې مونځ یې وکړو او یا یې لا کړی نه و خو هغې له تلو په نورو څه کې مشغوله شو، بار د جومات نه بار، دغې سره به بیا اعتکاف ته هغه نقصان وررسیږي، اعتکاف به خرابیږي. دغه شان په کوم مسجد کې چې څوک اعتکاف کوي یا یو زنانه په کمره کې اعتکاف کوي نو دا به بدلی نه چې راشه 2 ورځې په دې جومات کې تېرې کړې او په یو منډه به اوس لاړ شم بل جومات ته، دا 2-3 ورځې به هلته تېرې کړم، یو 4-5 ورځې به بل کې به بیا تېرې کړم، نه ځای به بدلی نه. خو که داسې حالات جوړ شول چې دغه مسجد هغه راغورځېدلو نو بیا د دغې عذر په بنیاد باندې د دغې مسجد نه راوتلی شي، بل مسجد ته تللی شي. خو که د راغورځېدلو څه عذر نه نو هسې د شوق نه جومات بدلول هغه جایز نه دي، په دې سره به اعتکاف ماتیږي. بعضې خبرې داسې دي په دغې سره اعتکاف فاسد شي، مات شي ورسره. لکه مثال په طور باندې یو سړی په اعتکاف کې دی، یو بیمار دی په خپلو خپلوانو کې، په رشته دارانو وغیره کې، او دی بیمار پورسۍ له لاړ، هم په اعتکاف کې دی هم بیمار پورسۍ له لاړ، یا دغه رنګې څوک وفات شو د هغه جنازې دپاره دی بار ووتلو، نو په دې سره اعتکاف ماتیږي. د جنازې در به پکې هم نه وځي، دغه رنګې بیمار پورسۍ له به هم نه ځي. داسې که بالفرض دی د عذر په بنیاد ووتلو، لکه دا کوم عذرونه چې درته ما ووي، یا طبعي عذرونه و د خپل قضای حاجت دپاره، یا شرعي عذر و لکه د جمعې مانځه دپاره،
نو که په لاره کې په روانه کې د چا بیمار پرسی وکړه نو په دغې سره اعتکاف ته څه نقصان هغه نه وررسیږي. دغه رنګې د جومات نه دا وتل چې دي نو کوم وتل داسې دي چې په دې سره اعتکاف ماتیږي. نو دا داسې وتل چې عام خلق هغې ته وتل وایي. لکه مثال یو سړی په جومات کې ولاړ دی او سر یې په کړکۍ کې یا په دروازه کې بار کړی دی او بار د چا سره خبرې کوي یا نور څه، نو په دغې ته وتل نه ویلی کېږي. صرف سر یې بار وتی دی، نور دننه دی په جومات کې ولاړ دی، نو په دې سره هم اعتکاف ته څه نقصان نه وررسیږي. او که د یو عذر په بنیاد باندې سړی وځي خو بار بې ضرورته بیا حصار شي نو دغې سره هم اعتکاف خرابېږي. دغه شانتې یو سړی په اعتکاف کې دی خو د ده روژه ماته شوه، نو چې روژه د ده ماته شوه نو په دې سره هم اعتکاف مات شو. اعتکاف سنت اعتکاف یا اغه نظر اعتکاف دا د روژې نه بغیر نه وي، روژه به ورسره خامخا د ده وي. بل داسې عذرونه چې د هغې په بنیاد اعتکاف ماتول جایز دي، یعنې که یو سړی اعتکاف مات کي د دې عذرونو په بنیاد نو دی پې ګناهګار نه دی، دته شریعت اجازت ورکړی دی. یو داسې چې دا سړی په خپله باندې ډېر زیات بیمار شو، دومره بیمار شو چې په دغې مسجد کې دننه د علاج هغه ممکن نه و، خامخا ډاکټر لا یا اسپتال ته تلل دا پکې لازمي وو. نو په دغې بنیاد کوم دی بیا خپل علاج دپاره وځي نو اعتکاف یې مات شو، په دې اعتکاف باندې دی ګناهګار نه دی. دغه شانتې یو سړي والدین بیمارو یا ماشومان بیمارو او هغې ډاکټر له بوستل یا اسپتال ته بوستل دا ضروري وو، نو د دغې عذر په بنیاد هم اعتکاف ماتولی شي. په یو ځای کې اور لګېدلی دی، څوک پکې سوځي یا د چا نور څه املاکو ته نقصان وررسیږي او څوک شته نه چې دا اور مړ کړي، د اعتکاف کې چې دا کوم کس ناست دی نو دی هغه دغه اور مړولی شي، نو دی به بیا خپل اعتکاف ته نه ګوري، دا به ماتی او دغه اور به مړی وځي به د جومات نه. دغه شانتې یو سړی اوبو په مخه کړی په اوبو کې ډوبېږي نو هغې دپاره به هم دی خپل اعتکاف کې بیا نه پاتې کېږي بلکې اعتکاف به ماتی او دغه بل سړی چې ډوبېږي د هغه به بچ کوي، هغه به روباسي د اوبو نه. دغه رنګې که یو سړی مثال په طور باندې یو مجرم دی او په هغه پسې پولیس پسې رالل یا فوج پسې راغی، حکومت پسې راغی او نسي یې، نو دا نه چې دی اوس په اعتکاف کې دی جو نه به نیول شي، نه به یې نسي. یا مثال په طور باندې که دی ونیو او د جومات نه یې بار ته وویستو نو په دې سره دی ګناهګار هم شو ځکه اعتکاف یې مات کو، نو په دې سره هم ګناهګارېږي نه، بلکل هغې ته اجازت دی د چې دی مجرم دی په هغې جرم کې هغې نسي نو بلکل ودی نسي، دا اعتکاف دی دی مات کیږي. بل بیا که یو سړي دا اعتکاف مات کو د دې قضا به بیا راوړي، خو د دې قضا څومره ده؟ د دې قضا فقط یوه ورځ ده چې دی به بیا که بالفرض اعتکاف مات کو د روژې له څه ورځې باقي وي نو یو ورځ دی بیا اعتکاف وکړي. یو ورځ دی لکه د ماښام د بانګ نه مخکې د جومات ته راشي د اعتکاف په نیت دی کینی او دغه شپه تېره شوه بیا سبانۍ ورځ تېره شوه نو چې سبا د ماښام روژه ماته کي، د ماښام لمونځ په جومات کې وکړي، روژه ماته کي، غروب آفتاب په ده باندې په دې جومات کې وشي، د یوې ورځې اعتکاف پوره شو. دقه د چې که مخکې اعتکاف مات کړی و د هغې قضا وشوه. داسې که په روژه کې دته موقع میلاو نه شوه نو په بوزه کې هم بیا د دې قضا راوړلی شي، خو په دغې ورځ به ورسره روژه نسي، بیا روژه به ورسره ونسي، د یوې ورځې اعتکاف به وکړي نو هم قضا یې هغه وشوه او کوم اعتکاف چې دې مات شوی هغه سرته ورسېدلو. بل بعضې څیزونه داسې دي چې په دې سره اعتکاف ماتیږي نه
لیکن اعتکاف مکروه کیږي. لکه مثال په طور یو سړی بالکل خاموش ناست دی په اعتکاف کې، نه ښه نه بد، هېڅ وینا، څه عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار کوي نه، او بس چپ ناست دی، خاموش ناست دی. دا خاموشي چې ده نو دا هم مکروه ده. خاموش به نه کښېنې بلکې عبادات به کوې په دې اعتکاف کې. دغه رنګې هغه فضول خبرې چې دي، عبث خبرې، نو په دغې فضول عبثو خبرو سره هم اعتکاف مکروه کیږي. دغه رنګې په جومات ته د مثال په طور یو سړی دکاندار دی او جومات ته د سودا راوړي او په بل باندې بیا خرڅوي، نو په دې سره هم اعتکاف مکروه کیږي. که ډېر ضروري بیع وي د چا سره، په ټلیفون باندې هم کولی شي، عام خبرو سره هم کولی شي، خو دغه سامان جومات ته راوړل او خرڅول یا اخیستل، نو په دغې سره هم مکروه کیږي اعتکاف. دغه رنګې په جومات کې یو سړی اعتکاف کوي، خو دومره ځای یې ځان له رابند کو چې په هغې سره بیا نورو مونځګزارو ته نقصان رسېدو، نور مونځګزار پې تنګېدل، نو په دغې دا دوره ډېر ځای ځان له بندول او په هغې کې پاتې کېدل چې نورو خلقو ته بیا تکلیف وي، نو په دې سره هم اعتکاف مکروه کیږي. دغې د چا ته نقصان رسول، چا ته تکلیف رسول، چا باندې ځای تنګول، دغې اجازت بالکل مونږ ته شریعت نه دی کړی، بلکې اسانی به خلقو له ورکې، مشکل والی به په خلقو باندې نه راولي.